نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رونو دا نننی ویړو د یو درود شریف په باره کې دا درود رحمت نومې دی. د هغې باره کې یو واقعه ده د نبي علیه السلام مبارک سره چې کوم دی نه پیش راغلې وه. هغه واقعه هم درته ویم خو د هغې نه مخکې دا وینا ضروري ده چې دا ویډیو به تاسو دومره شیر کوئ چې زمان په ګمان کې نه راځي چې یاره زما د ملګرو او یا چا چې واورېده څومره چې کوم دی دا ویډیو شیر کړله چې ټولې خیبر پښتونخوا لاسه کې چې ټول پاکستان ته ورسوله، ټولې دنیا پښتنو ته ورسوله او هغه زما په دې ویډیو باندې پوهېدله. دا درود شریفونه چې چا واورېده نبی علیه السلام مبارک فرمایي د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا ووي یا چا واورېده. رونو واقعه دا ده نبی علیه السلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی، یو بانډسي راغلی، یو کس راغلی وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوښی دی په دې کې یو مایع دی، مایع مچھلی، دا مایع د 3 ورځو نه باندې دی، اور پې کار نه کوي، اور پې کار نه کوي، زه پخومه نه پخېږي. نبی علیه السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله په خپله سره خبرې وکړه. رونو نبی علیه السلام مبارک سره بهر سیز خبرې کولې، هغه مړ مایع دی لګیا شو د الله رسوله د الله په حکم باندې. وایي زه په دریاب کې ومه، یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړ یو درود شریف یې ویلی دی، ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی، ما باندې اور کار نه کوي، ما باندې اور کار نه کوي، زه نه پخېږم. نبی علیه السلام مبارک حیران شو، وایي مایي ووایه هغه درود شریف کم دی. هغه ورته د الله رسول ته غوږ کېښوده، هغه مایع لګیا شو. رونه درود شریف چې کله وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله د رسول خوا ته، وایي علي راشه درود شریف ولیکه خلکو ته ورسوه او کم سړي چې کم دی نه دا ووي نو په هغه باندې څه وشو دوزخ اور حرام دی. رونو دې واقعې نه دا معلومیږي چې یو سړي واورېده په هغه باندې هم د دوزخ اور حرام دی، ځکه مایي باندې هم چې کم دی نه څه هغه دغه کار نه کوي، اور کار نه کوي. نو چې کم سړي واورېده تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي، پلاران دي، نیکونه دي، نیاګانې دي، هغوی ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي، زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم، تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي. نبی رسول مبارک دې حدیث کې فرمایي. خیر زنانو ته زما تصویر پکچر دا ویډیو مه ښایه، مخامخ ورته مه نیسئ، دا بیک سیټ د موبایل دا ورته ونیسئ او زنانو باندې واورئ، یا یو غټ سپیکر هینډسپرې ورته ولګوئ، MP3 ورته ولګوئ چې ټوله خاندان ورته راغونډ کړي، ټول یې واورئ، د دوزخ اور پې حرام شي. رونه غوږ ورته کېږدئ، زه تاسو ته ویمه تاسو مخکې شیرینګ د دې وکئ، دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسان دي ټولو سره شیر کئ چې د دوزخ د اور نه الله جل شانه وبچي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رونو دا درود شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ، په خپلو ماشومانو هم واورئ، خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ. زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکړم چې څونه ملګرو شیر کړه، ما ته خو راځي موبایل کې موږ ته شو کېږي، نو چې کوم ملګرو شیر کړي زموږ د زړه نه ورته دعا وهي
چېرې نبی علیه السلام مبارک حدیث کې راځي بلغوا عني ولو آیا چې زما خبره مخکې ورسوئ زه خوشحالېږم په لایک باندې هم خوشحالېږم خو په دې شیرینګ باندې بیا ډېر زیات خوشحالېږم دا د الله د رسول پرچار کېږي د دینو د الله د دین او د الله د رسول د وینا پرچار کېږي د احادیثو مبارکه انشاءالله دا درود شریف وګوره استاد هر څومره پرېنډ دي په دې باندې ځان بدې مه ښکاره کوئ دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ به انشاءالله د حوالې سره حواله دا ده دی درود رحمت نومې دی او کتاب درود شریف کې چې کوم نه نو دا لیکلی شوی دی ځان له بیا کتی شئ نه انشاءالله دا نورو ملګرو ته ورسوئ درود شریف باندې به د نبي علیه السلام مبارک سره ستاسو تعلق جوړېږي او دا درود رحمت خو داسې درود شریف دی په چا چې واورېدو په ده باندې م لکه د مۍ باندې اور کار نه کوو نو چې چا دا درود شریف واورېدو په هغه به هم اور کار نه کوي زه اکثر د ملګرو ته خاندم زه وایم چې دا دې ووي که نه او د اور کې د اور دانګل اور کې اور ته د اور دانګل یا د پکې د الله سوردن نه کوم کار به باندې نه کوي او په حدیثو به موږ ازموده نه کوو کافران یهودیان عیسایان دا به پې کوي خو مسلمان له ازموده نه ده په کارونو خو انشاءالله دا درود شریف مخکې شیر کوي ما درته ومې زما دا وینا خیال دی خیر دی په ټولو باندې واورئ انشاءالله درود شریف د دې د رحمت د وجې نه د دې د برکت د وجې نه دوزخ اور چې په سړي باندې حرام شي څومره غټه خبره ده څومره چې کم نه ده د فائدې خبره ده او ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده الله دې تاسو له د شیرینګ توفیق درکړي او الله جل شانه خو زموږ دا ویډیو دا د ټول صوبه سرحد نه ټول پاکستان نه ټول دنیا د پښتنو ته ورسوي چې ټول دا درود شریف واوري او په دې باندې چې کم نه ځان له زدم کې بعضې ملګري ذهیني زما د دې ویډیو نه ځان له زده کوي ځان ته ورو مخکې کوئ اورئ ځان له ته ولیکئ ځان له زده کوئ او چې کوم زما سره لنډ ملګري زه تاسو سره موبایل نمبر وایم ما سره پرنټ دی ما سره چاپ دی موږ سره کمپیوټر کې یو ملګری دی هغه سیو کړم دی ځان سره انشاءالله چاته پکاري زما نمبر دا دی د موبایل 0314 57 50 161 0314 زنګ نمبر دی 0314 57 50 161 دا د مولانا محمد عمران نمبر دی دې باندې انشاءالله تاسو رابطه کولی شئ نه موږ سره پرنټ کې مې کور کې ما سره شکر دی شته دی موږ سره کمپیوټر کې دا سیو دی درود رحمت او چې کوم ملګري بار ملکونو کې دي هغوی په خپله واورئ نورو ملګرو باندې ډېرو کې هم واورئ چې کوم ملګري پاکستان کې لري دي په خپلو زنانو نارینه ټولو باندې واورئ د دوزخ اور به پې حرام شي الله دې موږ له توفیق د وینا او د اورېدو راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام